السلام علیکم. سلوشن څه ته وایي؟ د سلوشن په باره کې بنیادي او ضروري خبرې کمې دي چې په دې باندې بیا هر قسمه کوېسچن راځي، هر قسمه MCQs راځي چې هغه ته بیا حل کولی شي او د هغې جواب ورکولی شي. نو دا به د شپږم د ساینس 9 نمبر یونټ کې چې کوم دا شپږمه ویډیو ده او شپږم پارټ دی، اخري حصه ده، په دې کې به وایو. نو دا لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. نو اول په سلوشن باندې ځان پوه کوو چې سلوشن څه ته وایي. نو د دوو یا د دوو نه سیواو مختلفو څیزونو homogeneous mixture ته solution وایي. A homogeneous mixture of two or more than two substances is called a solution. یعنی دا solution چې کوم دی دا اصل کې یو homogeneous mixture دی. نو homogeneous mixture څه ته وایي، په دې باندې مونږ لومبنۍ ویډیو کې ښه په ډیټیل سره ډسکشن کړی دی، بحث کړی دی. امید دی چې هغه ویډیو به دې کتلی، یعنی چې داسې مکسچر چې هغه دوه څیزونه په دې کې داسې مکس شي، را یو ځای شي چې د هغې هغه مکسینګ بالکل یونیفارم وي، د هغې کمپوزیشن یونیفارم وي، هر ځای کې دوه څیزونه مکمل یو بل کې حل شوي وي. نو داسې قسمه مکسچر ته ویلی شي homogeneous mixture. نور ډیټیل به تا په هغې ویډیو کې کتلی، دا مې صرف یاد دهاني در کوله. ورپسې پارټس آف ا سلوشن وایو چې د یو سلوشن څو پارټس وي او کم کمی په هغې باندې ځان پوه کوو. نو بنیادي طور باندې د یو سلوشن دوه پارټس وي، دوه حصې، یو ته سلوټ وایي، بل ته سالوینټ وایي. سلوټ څه ته وایي؟ د سبسټانس دیټ ډیزالوز، چې کوم حل کېدو والا سبسټانس وي هغې ته ویلی شي سلوټ. سالوینټ څه ته وایي؟ د سبسټانس دیټ ډیزالوز د سلوټ، هغه سبسټانس، هغه سیز چې هغه دا سلوټ حل کوي، یعنی دا سالوینټ حل کولو والی. سلوټ حل کېدو والا سبسټانس سیزي او سالوینټ حل کولو والی سیزي چې هغه بل سیز حل کوي ځان کې. نو دې ته ویلی شي سلوټ او سالوینټ. دا د سلوشن دوه بنیادي پارټس دي، دوه بنیادي حصې دي. فار ایگزامپل سالټ او واټر، ته ولګي او مالګه په اوبو کې واچې حل کې، نو یو سلوشن جوړ شي. اوس په دې سلوشن کې دا سالټ چې کوم دی دا سلوټ دی او دا واټر چې کوم دی دا سالوینټ دی. ځکه دا سالټ چې کوم دی دا حل کېدو والا سبسټانس دی، سیز دی، او چې کوم دا واټر دی دا اوبه دي، نو دا سالوینټ دی، ځکه دا حل کولو والی یو سیز دی، دا بل سیزو حل کوي. ټیک شو؟ نو دا د سلوټ او د سالوینټ کانسیپټ دی. امید دی چې انشاءالله 100% به پې پوه شوي. بل پوینټ دا یاد ساته چې کوم سلوشن کې سلوټ وي هغه په لږ مقدار کې، او چې کوم سالوینټ وي هغه په زیات مقدار کې. ټیک ده؟ په مکسچر کې سلوټ چې کومي دا لږ مقدار کې استعمالیږي، او چې کوم سالوینټ وي دا زیات مقدار کې استعمالیږي عام طور باندې. د سلوشنز نور چې کوم اگزامپلز دي د سالټ سلوشن نه علاوه، لکه شوګر سلوشن، ایر، شوګر سلوشن کې شوګر سلوټ دی او واټر پکې سالوینټ دی. دا شان ایر، دا هوا، دا د مختلفو ګیسونو مکسچر دی، یو هوموجینیس مکسچر دی. نو دا هم یو سلوشن دی وغیره وغیره. ورپسې په دې ځان پوه کوو چې ډایلوټ سلوشن څه ته وایي او کنسنټریټډ سلوشن څه ته وایي. ډایلوټ سلوشن او کنسنټریټډ سلوشن، نو داسې سلوشن چې په هغې کې لږ سلوټ اچولی شوي، حل کړی شوي، مکس کړی شوي، نو داسې سلوشن ته ډایلوټ سلوشن وایي. او داسې سلوشن چې په هغې کې په زیات مقدار کې سلوټ حل کړی شوي، نو هغې ته ویلی شي کنسنټریټډ سلوشن. لکه که ته د اگزامپل څه وګورې، یو ګیلاس اوبه دي، خو په دې لومبني ګیلاس کې یو چمچ سالټ مالګه مکس کړی شوې ده، او دا بل ګیلاس چې کوم دی هغې کې 3 چمچ مالګه هغه مکس کړی شوې ده. نو د دې مطلب دا شو چې په دې لومبني کې لږ سلوټ حل شوي دي، مکس کړی شوي دي، او په دې دویم کې د ده په مقابله کې زیات سلوټ مکس کړی شوي دي، حل کړی شوي دي. نو دا لومبی ډایلوټ سلوشن شو او دا دویم کنسنټریټډ سلوشن شو. نو د دې دا چې کوم ډیفینیشنز دي، تعریفونه دي، دا بس دا رنګي چې a solution that has very little amount of solute is called dilute solution، او a solution with greater amount of solute is called concentrated solution. دا همیشه له د دوه سلوشن به ته په یو ځای خبره کې.
ټیک ده. یو سالوینټ والا او یو سلوټ والا دوه مختلف چې کوم سلوشنز دي هغه ته الي. نو چې کوم سلوشن کې لږ سلوټي هغه به ډایلوټ سلوشن، او چې کوم سلوشن کې زیات سلوټي د دې لومبني په مقابله کې نو هغه به کنسنټریټډ سلوشن وي. ورپسې یو امپورټنٹ کوېسچن دی، یو اهم کوېسچن دی. Why is water called a universal solvent؟ یعنی د واټر ته د اوبو ته یونیورسل سالوینټ ولی وای؟ دا یو اهم یو ضروری کوېسچن دی. نو د دې جواب دی واټر کین ډیزالو ا وایډ رینج اف سلوټس ډیو ټو دس کوالټي اټ از کالډ ا یونیورسل سالوینټ. دا واټر چې کوم دی دا مختلف قسمه سلوټ هغه حل کولی شي. نو په دې وجه باندې د کوالټي په وجه باندې د واټر ته ویلی شي یونیورسل سالوینټ. یعنی دا ډیر سلوټس حل کولی شي، داسې بل سالوینټ نشته چې هغه ډیر سلوټس حل کړی شي، ډیر او مختلف قسمه سلوټس حل کړی شي. نو په دې وجه د واټر ته یونیورسل سالوینټ وایي. ورپسې ځان پوه کوو په ایکویز سلوشن باندې. ایکویز سلوشن څه ته وایي؟ داسې سلوشن چې په هغې کې واټر به طور سالوینټ استعمال شي، یعنی د هغې سلوشن چې کم سالوینټ وي هغه واټر وي. نو داسې قسمه هوموجینیس میکسچر ته، داسې قسمه سلوشن ته دې ته ویلی شي ایکویز سلوشن. ورپسې ټاپک دی سالوبیلیټي. سالوبیلیټي څه ته وایي؟ نو ته د دې پکچر نه اندازه واله که ته وګورې یو سلوټ دی، یو سالوینټ دی او ترمامیټر دی. اوس د دې څه مطلب شو؟ د دې دا مطلب شو چې په یو خاص ټمپریچر باندې د سالوینټ یو خاص مقدار کې څومره سلوټ حل کیدی شي یا څومره سلوټ پکې حل کیږي، نو دې ته ویلی شي سالوبیلیټي. ټیک ده؟ یو خاص ټمپریچر باندې یو خاص مقدار سالوینټ کې څومره مقدار سلوټ حل کیږي، حل کولی شي، دې ته ویلی شي سالوبیلیټي. نو د دې تعریف بس دا رنګ شي د اماونٹ آف سلوٹ dissolved in specific amount of solvent at a particular temperature is called solubility. د دې examples د دې په مثالونو باندې ځان پوه کا. ګوره salt دی 36 ګرام پر 100 ګرام واټر 25 ډیګري C. د دې مطلب دا دی چې مالګه په 25 ډیګري سنټیګریډ باندې چې ټمپریچر 25 ډیګري سنټیګریډ او 100 ګرام اوبه نو په هغې کې 36 ګرام مالګه حل کیږي. دا د دې سالوبیلیټي ده. په 25 درجه حرارت باندې په 100 ګرام اوبو کې 36 ګرام مالګه حل کیږي. دا د دې سالوبیلیټي ده. دغه شان د شوګر د چینې هغه که وګورې نو 200 ګرام پر 100 ګرام واټر یہ 25 ڈگری C. په 100 ګرام واټر کې 100 ګرام اوبو کې 200 ګرام چې کوم شوګر دی چینی ده هغه حل کیږي. دا د دې سالوبیلیټي ده. نو که ته د دې موازنه وکړې په دواړو کې واټر یعنی سالوینټ هغه 100 ګرام دی، خو په شکل سلوټ سالټي نو 36 ګرام دا حل کیدی شي په اوبو کې، او که سلوټ چینی شوګری نو بیا 200 ګرام حل کی. د دې مطلب دا شو چې د سالټ سالوبیلیټي کمه ده د چینې په مقابله کې. د چینې سالوبیلیټي د شوګر سالوبیلیټي په واټر کې په اوبو کې هغه سیوا ده، او د سالټ د مالګې سالوبیلیټي هغه په اوبو کې کمه ده. ټیک ده؟ نو دا هم یو امپورټنٹ کوېسچن شو، یو MCQ شو چې د سالټ سالوبیلیټي په اوبو کې سیوا ده که د شوګر د چینې سالوبیلیټي سیوا ده په یو مقدار کې چې موږ سالوینټ اغستی او په یو ټمپریچر باندې. نو د شوګر د چینې سالوبیلیټي د مالګې نه سیوا ده په یو خاص ټمپریچر باندې او یو خاص مقدار سالوینټ کې. داسې قسمه سلوشنز ته، داسې قسمه سلوشنو ته دې ته سیچوریټډ سلوشن هم ویلی شي. سیچوریټډ سلوشن یعنی داسې سلوشن چې پای کې په یو خاص قسم ټمپریچر باندې په یو خاص مقدار سالوینټ کې څومره زیات نه زیات سلوټ حل کیدی شي، زیات نه زیات سلوټ، نو داسې قسمه سلوشن ته ویلی شي سیچوریټډ سلوشن. ځکه چې یو سلوشن سیچوریټډ شي نو هغې کې بیا نور
سلوټ ته بیا نشي حل کولی او پکې بیا حل کیږي نه. دا د دې یو اخري حد دی، دې ته سیچوریټډ سلیوشن وایي. په دې باندې پوه شوي؟ یعنې دا مونږ چې کوم مثالونه ذکر کړل دا د سیچوریټډ سلیوشن دي. په 25 ډګري سنټیګریډ باندې 36 ګرام مالګه حل کیږي په اوبو کې، په 100 ګرام واټر کې که نه. که چېرې مونږ غواړو چې نوره مالګه پکې حل کړو په دې ټمپریچر باندې نو نه به حل کیږي، به لاندې ویښ لځي که دا تر څو چې ورته مونږ ټمپریچر نه بدل کړي. په خبره باندې پوه شوي؟ دغه شان دا چې کوم د شوګر دا سلیوشن دی دا یو سیچوریټډ سلیوشن دی. که مونږ غواړو چې د دې 200 ګرام نه سیوا شوګر په 100 ګرام اوبو کې حل کو نو یا به ورته سالوینټ سیوا کوو یا به ورته ټمپریچر سیوا کوو، نو هغې به زیات دا حل کو. په دې ټمپریچر او په دې 100 ګرام کې نور سیوایي شوګر هغه د دې 200 ګرام نه علاوه نورو نه حل کیږي. دغه ځکه دا سیچوریټډ سلیوشنز دي. امید لرم چې انشاءالله د سیچوریټډ سلیوشن په کنسپټ باندې به 100% پوه شوي. لاست او اخیری ټاپک دی سسپنشن. سسپنشن څه ته وایي؟ تا ته به د پکچر نم څه نه اندازه لګي. یعنې چې کله یو سلوټ په یو لیکوډ کې نه حل کیږي او هغې کې ځوړند پاتې شي، ځوړند دي پکې تا ته ښکاري، نو داسې قسمه مکسچر ته ویلی شي سسپنشن. سسپنشن تعریف به داسې لیکي، ګوره a mixture in which insoluble particles are suspended in a liquid is called suspension. داسې یو مکسچر چې هغې کې نه حل کیدونکي ذرات هغه په یو لیکوډ کې ځوړند دي، نو داسې قسمه مکسچر ته ویلی شي سسپنشن. د اگزامپل نه د مثال نه برته نورم کلیر شي. چاک ان واټر، چې کله ته په اوبو کې چاک واچې نو د چاک هغه ذرات هغه په اوبو کې حل کیږي نه او په ځوړند حالت کې پاتې شي، نو دې ته ویلی شي سسپنشن. داسې مکسچر ته ویلی شي سسپنشن. د سسپنشن په باره کې 4 بنیادي پوینټس به یاد ساتئ. دې باندې مختلف قسمه سوالونه هم راتلی شي او ام سی کیوز هم راتلی شي، چې دا درته یاد دي انشاءالله ته به هغه حل کولی شي او د هغې جواب به بیا ورکولی شي. نمبر 1 دی هیټروجینیس مکسچر، یعنی چې کوم هم سسپنشن دا به یو هیټروجینیس مکسچر، یعنی دې کې به د سیزونه چې کوم پکې مکس شوي د هغې کمپوزیشن به یونیفارم نه یو شانتې به پکې دا نه مکس شوي، څه ځای کې به سیز سیوایي څه ځای کې به کمی. نمبر 2 solute particles can be seen، چې کوم سسپنشن دا مکسچري په دې کې به تا ته سلوټ پارټیکلز په عام نظر باندې ښکاري، ته به لیدی شي هغه ذرات په سلوشن کې نشي لیدی. 3 نمبر دی سلوټ پارټیکلز سیټل ډاون آفټر سم ټایم. دا مکسچر کو ته لږ ساعت دپاره ته داسې کیدي او ډسټرب کې نه ړکې راړکې نه چیړې نه، نو دا چې کوم سلوټ پارټیکلز دي د سلوټ هغه ذرات دي چې هغه تا ته په سترګو باندې ښکاري هغه به ورو ورو په ویښ کې کینی. او 4 نمبر پوینټ دی فلټریشن، یعنی سسپنشن چې کوم دا مکسچري د دې دا سبسټانسز دا ته د فلټریشن په ذریعه د فلټریشن په میتھډ باندې دا ته سپریټ کولی شي، جدا کولی شي. فلټریشن څه شی د دې ډیټیل هم مونږه د دې لیکچر نه مخکې په 5 نمبر لیکچر کې په 5 نمبر ویډیو کې ښه په ډیټیل سره ویلی دی او د دې نه علاوه نور میتھډز هم مونږه ویلي چې مونږ مکسچر جدا کوو څنګه، سپریټ کوو څنګه. نو دا 4 نمبر پوینټ شو فلټریشن. سلوشن څه ته وایي؟ سالوینټ څه شی دی؟ سلوټ څه شی دی؟ یونیورسل سالوینټ څه شی دی؟ ډایلوټ سلوشن څه ته وایي؟ کنسنټریټډ سلوشن څه ته وایي؟ او ایکویس سلوشن څه ته وایي؟ او سیچوریټډ سلوشن څه ته وایي؟ سالوبیلیټي څه شی دی؟ د دې کانسیپټ څه دی؟ د دې نه علاوه سسپنشن څه ته وایي؟ دا ټول ډیټیل مونږه په دې لیکچر کې ووي. امید لرم چې انشاءالله په دې باندې به 100% پوه شوي. اوس که په دې باندې هر قسمه کوېسچن راځي، هر قسمه ام سی کیوز راځي، نو ته به یې ښه په اسانه باندې حل کولی شي او د هغې جواب به ورکولی شي. نو انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي یونټ سره، په یو نوي چپټر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.